چې روټۍ باندې بسم الله ونه ویله یی به د پنځو کسو څلور به پې نه مړېږي. احادیثو مبارکو کې راځي چې څوک کور ته راننوځي او دې سلام ور واچي نو شیطان وایي دې کور کې مې د شپې اراده وه خو هغه دې رانه ختمه کړله. او چې ډوډۍ ته کښېنې او بسم الله ووایي شیطان وایي د روټۍ د خوراک اراده مې وه خو هغه دې رانه ختمه کړله. نو چې کور ته ننوځئ سلام به ور اچوئ او چې روټۍ ته کښېنئ نو بسم الله به وایئ. څه ورځې په تیزه تیزه ووایئ چې دا ټول کور والی یې زده کړي. ښه نو چې کور ته ورننوځئ السلام علیکم شیطان شپه نشي کولی په دې کور کې اوس خبره ختم. او چې روټۍ ته کښېني او بسم الله دې ووي شیطان دا روټۍ نشي خوړی. ښه یو کس ډوډۍ خوړله په منځ کې بسم الله ووي نبی علیه السلام په خندا شو ولې دې وخندل الله حبیبه وی چې څنګه دې بسم الله ووي نو شیطان باقی شروع کړي چې کومه ډوډۍ خوړلې وه هغه یې غورځوله واپس. ښه او یو ملګري کېناستو روټۍ خوړله اچانک هغه روټۍ ختمه شوه نبی علیه السلام ورته تاسو بسم الله نه وویلې که بسم الله م ویلی وې نو دا روټۍ به ټولو له کافي شوې وه. دا یاد ساتئ چې په کومه روټۍ بسم الله ویل کېږي روټۍ به د 500 تنو یې مړېږي به پې 8 تنه انشاءالله. ښه دا ځان سره ولیکئ. ښه او چې روټۍ باندې بسم الله ونه ویله یی به د 500 کسو څلور به پې نه مړېږي. ښه نو په بسم الله کې ډېر برکت پروت دی. ښه بل د بسم الله دا حروف بیا ځان له وشمارئ دا څومره حروف چې د بسم الله دي نو دومره په دوزخ باندې فرشتي مقررې دي. نو څوک چې دا بسم الله ډېره وایي په هر کار نه مخکې بسم الله وایي الله به د جهنم د فرشتو نه حفاظت نصیب کړي انشاءالله. ښه نو هر کار به په بسم الله کو. مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما دا ستاسو علاقه کې یوه ښه اداره ده. زه خو صرف وایم چې سړی د دې نوم نه قربان شوی چې نوم یې عبدالله ابن مسعود دی. نبی علیه السلام د ده باره کې ویلي نه یوې علاقې ته ولېږو هغې ته وی د علم ګوډی مې درولېږه وایي. عبدالله ابن مسعود یې ولېږو وی د علم ګوډی مې درولېږو دا د علم ګوډی و عبدالله ابن مسعود. او زمونږ چې څومره فقه حنفي ده زمونږ چې څومره فقه حنفي ده هغه چې وګورئ نو د هغې ټولو منبع د هغې ټولو خلاصه روایات د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دي. نو دا ستاسو په علاقه کې په دې ښکلي نوم یوه اداره دا د مسجد نبوي او د صفې د مدرسې یو ګل لګېدلی دی. ستاسو علاقه کې یو باغ لګېدلی دی هلته مدرسه اصحاب صفه وه هغې مدرسې تیار کو عبدالله ابن مسعود. نن ستاسو په کلي او په علاقه کې یو بنیاد ولګېد چې مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه داسې به نه وایې ښه چې ابن مسعود مدرسې ته ځو عبدالله ابن مسعود ته ځو. ګورئ دې کې ورسره هم نشته. نو مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که تاسو سره دا شروع کړه که نه تاسو به برکت ووینئ. ښه خو تاسو سره رضی الله عنه نه وایئ. ښه نه تاسو وایئ نه د کلي خلق وایي دا نوم به سم درونه لئ. ښه چې مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې سره به رضی الله عنه وایئ نو دا ستاسو علاقه کې د دین یو باغ لګېدلی دی او دا باغ به تازه کول غواړي.